جناب ارتاب احمد خان شیرپور ستاسو د لاسونو په پړقا کې ملي رهبر جناب ارتاب احمد خان شیرپور ضلع 401 چیئرمین اور MPA PK 19 جناب ارشد خان پردیش ہیں صوبائی ضلع قائدی تنگی ناظم یحییٰ جان یا PK 20 تنظیم اور PK 20 کارکنان اور خاص کر جکی یونین کونسل تمام رونو بچوں نن ډېر خوشحاله یم دا کیمری دی ښه دا کیمری ته دې نه لګا پښه اخو شو کې اخو یو ولا ورته توفیق مشما داس پاسه له حدیث کې بورډ پدې دې تعداد نن په یونین کونسل ډکی کې چې کوم تقریب دا کوم جوش او خروش دا د دنیا خلک راجمع شوي دي دا د دې خبرې عکاسي کوي چې دې وطن کې په دې خاورې باندې د قومي وطن پارټۍ اکثریت ته د قومي وطن پارټۍ زور دی او انشاءالله تعالی دا نن جلسه ټول منتظمین ته ما ته پته لګېدلې وه ما په فیسبوک په روزانه کتل چې کوم محنت تاسو کړی په خپل ځاني تنظیمي سطح باندې دلته ظاهرګیر میرآباد ډکې دا ټول علاقه دا ټول پیدل راغلی دا افرین شه په تاسو باندې زه تاسو سلام پیش کوم خاص کر دې نوجوانانو ته چې نن مونږه دا زمونږه رومبنۍ جلسه نه ده انشاءالله تعالی همدغسې جلسې دا یو جلک دی د هغې انشاءالله تعالی په ټول کونه کونه کې به همداسې جلسې او د قومي وطن پارټۍ جنډه به همداسې تاواني جناب ارتاب احمد خان شیرپور دا کومه لمبه چې دلته
تاسو لیدا ان شاء الله تعالی دا گیس لمبا با کلی په کلی هم دا شانته ورسي تاسو ښکاری چې تاسو گیس راغله پټه لاګه Prime Minister, bas. زه نور خبرې کول مخکې دا DLK MPA خالد خان ممن او د دې علاقې د ډسټریکټ ممبران تحصیل ناظم او ټول تا مبارکبادي پیش کوم تاسو ممبر صاحب د قومي وطن پارټي جنډې لاندې چې دا څه خدمت کړې ده ندام یو یادګاری خدمت دی او زه پاغه باندې هغه ته مبارکبادي ورکوم دغه په لږ ټایم کې شل میاشتو کې سکندر خان چې ایریګیشن کې کم کار وکړ دا یو تاریخي کار دی داسې مخکې چې د شوي نه دی داسې کار او زه درته اوس دا لیکل دا ټول دا سړکونه او د هغه چې دي دا کم زه درته ویل شروع کړم په دې ډېر وخت لګي خو دا تقریبا په ضلع چارسده کې د 1.5 ارب روپو کار شوی دی او داسې خلک حیران شو چې ایک بار د دې ایریګیشن محکمې نه څنګه دومره کار واخیستی شو دا سړي پورې ده سړي پورې ده دا تاسو دوه ما تاسو هغه درکړه درېیم دا دی ارشد خانم ولاړ دی دا نوجوان دی دا رمزیب خان شهید ورور دی دا ټول زمونږه داسې کارکنان دي او داسې ملګري دي چې انشاءالله تعالی داسې سرمایه مونږ سره وي نو انشاءالله تعالی قومي وطن پارټي به مخ ته وړاندې ځي سم فوټیج والا چینل لپاره لګي چې مې کاوه اوس هغه خلک هغه دي ډېر خلک دي حبس شوي دي لږ رونه دا گیس په زمن کې دوه خبرې کول غواړم فوټیج والا سم فوټیج والا یو فوټیج والا فوټیج د خلکو دا تاثر و چیرې الیکشن را نږدې شي نو دوی به ګیس افتتاحګانې شروع کړي رونو دې لپاره موږ ډېر جلدجهد کړی دی ګیس خو مخکې تللی دی اچنده پورې خو دا نور بقایا علاقې چې بعضې لپاره موږ ډېر جلدجهد وکړو اوسه پورې پابندي وه ګیس ایکسټینشن باندې پابندي وه دا زمونږ په جدوجہد باندې صرف زمونږ یعنې آرټ کې نه بلکې نور ځایونو کې د دې په وجه خلکو ته اجازت ملو شو په دې کې وخت جدوجہد کې وخت ولګېد دویمه خبره خلک دا وایي چې دا خو زمونږ حقونو دا حق خو دې نه مخکې د ANP حکومت هم پاتې شوی دی د MMA حکومت هم پاتې شوی دی تحریک انصاف حکومت هغوی ته دا حق ولې نه درکوو نو اوس رونو انشاءالله تعالی دا بعض خلکو دا خیالو چې دوی حکومت نه وځي نه د دوی به څه کارونه کېږي زه ورته دا ویل غواړم چې دا ټول کارونه موږ په صرف په حکومت کې نه دي کړي انشاءالله تعالی دا زمونږ اخلاص دی او مینه د دې حلقې سره او انشاءالله تعالی که حکومت کې یو کوم دا کارونه وکړو دا اربونو روپو کارونه دا د ګیس دا د بجلی انشاءالله تعالی مونږ دا
صرف راټونکو الیکشن لپاره نه کوو زمونږ سیاست په دې ځای کې دی د الیکشن نه پس هم سیاست شته او دا سیاست به همدغه شانتې جاري دا نوجوانان خالد خان ارشد خان سکندر خان دا به د همدغه سیاست مخکې بوځي او انشاءالله تعالی تاسو به ورسره یې دا مخکې بوځو بالکل دی مونږه زیات وخت په اپوزیشن کې تیر کړی دی او چې کله حکومت راغلی دی مونږ خپل خلکو ته ثابته کړې ده چې څنګه حکومت کیږي دوی چې دا کومه بهانه جوړه کړې وه داسې بهانه وه چې وایي چې په دې باندې مونږ دوی سره هغه شو اصل هغه دا و چې هغوی ته پته وه چې یاره که دوی نور پاتې شي نو مونږ زیات خرابوي خو انشاءالله تعالی په آینده الیکشن کې به تحریک انصاف نوم نه وي دا به ټول علاقه د قومي وطن پاتې زمان دې علاقې نوجوانانو سپینګرو زما تاسو یو داسې تړون دی او تاسو هم په هر یو الیکشن کې زما مرسته کړې ده دا نننې د ګیس والا هغه چې دی نو د دې نه خو زیاته فایده زمونږ خویندو او میندو ته په کور کې به د دې رسي هغوی به انشاءالله مونږ ته دواګانې کوي لکه چې سار خاص کر پر روزه کې چې سار دا لمبو لګي نو ته پته خلکو ته پته ولګي چې دا ګیس چا روسته دی او دې ځله زه دا امید لرم چې په الیکشن کې به زمونږ خویندې میندې ټول به روزي او د دې ګیس هغې دپاره به مونږ له ووټ راکوي او هر پولیس سټیشن کې د سړو نه تاسو مونږ ته ووټ راکوي وروڼو حالات خراب دي د نواز شریف حالات خراب دي زرداری حالات خراب دي د عمران خان حالات خراب دي سیاسی پارټۍ ادارې یو بل سره جنګول غواړي ادارې جنګول غواړي دا بچې ته لږ هغه شی چې دی هغه که نه بس معافي غواړم دا ادارې جنګول غواړي د هغې نقصان به چاته وي د هغې نقصان به ملک ته وي یو بل سره په جنګ دی ادارو سره سیاسی پارټۍ یو بل سره ذاتی مفاداتو لپاره قومي وطن پارټۍ دا یو اواز دی چې مونږ وایو چې دا خپل ذاتي انا خپل انا پرستی پرېږدی د قوم خدمت وکړئ د دې غریبانانو خدمت وکړئ چې تاسو توجه نه ورکوئ دې پاناما په وجه مونږ ته ډېر نقصان ورسېده زمونږ هغه مسلې چې کوم زمونږ اصل مسلې وې هغه وروستو پاتې شوې مونږ غواړو چې د دې پښتنو چې کم تکلیفات او مصیبتونه دي هغې طرف ته دې توجه ورکړی شي یو مسله ختمه نه چې بله مسله اوس مخکې عمران خان وی چې وزیر اعظم دې بدل شي او دا اسمبلی دې خپل ټایم پوره کړي اوس وایي چې نه د وخت نه مخکې الیکشن پکار دی زمونږ دا موقف دی چې جمهوریت ته تقویت ورکولو دپاره دا اسمبلی دې خپل ټایم پوره کړي
افسرا بالکل ٹائم بجائے انشاءاللہ تعالیٰ دا مونگا امید دی او مونگا پدے کی کوشش کو چې دا ٹائم پورا کئی اے افسرا افسرا کو دا دوی دام را شو کی نا آگے تا مونگا تیاریو دا وقت مخی مو تا مونگا تیاریو دا سے خبرہ نشتا دا وقت مخی تیاریو تیار ہے دا نن چکم حجوم اور دا جلسہ چې څوک ویني نو هغوی به اوس وایي اوس به هغوی وایي چې مونږ نیو تیاره مونږ وایو چې تیار یو دغسې اوس مخکې خو عمران خان د اسمبلۍ باندې حملې کولې اوس یې په حزب اختلاف په اپوزیشن باندې حملې شروع کړې اوس وایي چې زه خپل موبایل لرګه لگا دا اپوزیشن مشر راولم اپوزیشن لیڈر راولم افسرا رست په دې حالاتو کې چې حزب اختلاف تقسیم شي د دې فایده چاته رسي دا حکومت ته فایده رسي نو مونږ وایو چې داسې حالات نه دي جوړول پکار اے مرګري مونږ غواړو چې دا تسلسل دا جمهوریت تسلسل د برقراری کو نواز شریف سخیلا په احکامې باندې نااهل شو نو دا تبصرې چې کومه دا عمران خان باره کې دا ججان چې کومې تبصرې ورکو نو دا هغه وخت هم لنډ دی دا ډېر ولې پکې نه ښکاري ماته بیا به دې وایي چې मुझे क्यों निकाला है ये देखे ये अदालतें सारे गलत है ये जान की हुई है इलेक्शन कमीशन बारे के हुए जो ये कौन होते हैं वो सब और होता है इलेक्शन कमीशन चिस्ता पाक के फैसला के न होते इलेक्शन कमीशन बने चिस्ता पाक के फैसला के न तो अगर मने दाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बने चिस्ता खिलाफ ही नहीं आवे ये कौन होते हैं ये जो गलत फैसला है ये तो हमें नहीं मंजूर उन्होंने सोक बल्चा वार के ना कल जाना तैयार साथी मूंगा जलता आवाम सरा तरल शुरू और इंशाअल्लाह ताला दा आवाम खिदमत पको मा खुदा खालिद खान तकरीर देर है सवो नरे लगे जे शो डेरो हो आगा دا دامنا ته دا شو چې د عمران خان هر یو پالیسه دا موبایل لگا هر یو پالیسه هغه پورا داغه پوسټ مارټم وکړو د تعلیم او هغه د صحت او هغه د باډي لو هغه د اقتصاد हर योशी बागे के कुता सुगोर है न दिल ता गोसा मुंतज़र दास शे नक्शारी के भी दिल ता से खिदमत करी भी वही के मुंगा इस्लाम रोस्ती दी मुंगा दी यो इस्लाम हो गई जागे फायदा आवाम तरफ से दलेला योम निश्चित दासे इंशाअल्लाह ताला इब्रतनाक शिकस्त बनी तमिलावेगी इब्रतनाक शिकस्त कदर दे सोच चुनवी कई सोच से इंसाफ अखबर न कई और जानवरों न तवक्को साथी न पदे आगा खलक पे सूरत के आगा न कामयाबीगी उस तासो माता पता था कि खालिद खान पहाड़ियों सूबा के दिल तटे खिदमत करे दे इंशाअल्लाह ताला देर जरबा पदे NA7 के दो कॉलेजों में इफ्तिताह को यो पदे हल्का के यो पे 21 साल का गेदा देर जर की NA8 के
अच्छा NA7 kim di Tahi kim di इंशाल्लाह ताला 400 خلکو زمونږ ډېره مرسته کړې ده په هر شعبه کې په سخته کې په نرمه کې په مشکلات کې او خاص کر دې یونین کونسل خو ضلع ممبر تحصیل ممبر دا ویلیج کونسل ټول ناظمان دا دې 38 کونسلران دا دې دا نوې ماشي نورو همت نه کړی هر یو یونین کونسل همت کړی دی هر یو یونین کونسل خو په نرم ولاړ دی او ان شاء الله تعالی تاسو ما پیژنئ زه ستاسو پیژنم چې څوک ما سره مضبوط ولاړي ان شاء الله تعالی زه هغې سره ماغه شانې د هغې نه زیات مضبوط ولاړ یم ان شاء الله تعالی هماغه شانې هر وخت وګورم دا سیاست دا یو ورځ خبره نه ده دا سیاست زمونږ ژوند دی زمونږ بچي ستاسو بچي به همدغه شانتې د هغې سره د پارټۍ کې همدغه شانتې به دا تړون زمونږ قایمي انشاءالله تعالی دا ګیس خو ستاسو خیال یې 10 کاله مخکې دلته په دې لاره تېر شوي وو ډېر ځایونه پکې پاتې وو اوس دا جدوجہد وشو دا سلسله شروع شوه انشاءالله تعالی دا سلسله اوس روانه ده په سطح باندې کتوزو کې ده بیا به داسې یو ځای نور هم داسې راځي او دا به انشاءالله تعالی دا ټول علاقې به انشاءالله تعالی زموږ دا کوشش دی چې یو علاقه هم پاتې نه شي او دا ګیس هر ځای ته ورسي دغسې په بجلی کې په سړکونو کې اریګیشن روډونه دا هم را جوړ شو چې د هغې څه حد نشته او آینده به همدغسې نو رونو لږ صبر به کوئ بعض وخت کې مونږ بې صبره شو خو تاسو د یو شي ډیمانډ کوئ مطالبه کوئ یا نه کوئ ما ته معلومه وي انشاءالله تعالی هر چا ته به خپل حق ملاویږي هر علاقې ته به خپل حق ملاویږي دې ته انصاف ویلی شي او انصاف مونږ کولی شو بل څوک انصاف نه شي کولی آخر کې زستاسو مشکور یم بن بگو کنه کمک سارا چې دا نارې نه لګي نارې لګول خالد خان ممان سکندر آیات خان شیرپاو ارشد خان مرزے قومی وطن پارٹی کارکنان قومی وطن پارٹی یونین کونسل ٹکی Octavio Mezcal Chirpo!